زه دا وخت په نادرن بایپاس باندې د پیښور د ډي ایچ ای سره سفر کوم. د نېشنل هایوې اتارټي چارواکو تر مخه دا روډ تقریبا 32 کیلومتره اوږد دی، په کوم باندې به چې 28 اربه روپو پورې خرچه راځي. دا روډ په څو حصو باندې مشتمل دی، ولې د پیښور موټروې نه تر ډي ایچ ای ناصر باغ پورې جوړ کړی شوی دی او دغسې به ډېر زر د ناصر باغ نه تر تخته بیگ جمرود پورې جوړ کړی شي، ځکه چې په دې کې په زیاترو پلونو باندې کار په آخري مرحلو کې دی او د دې روډ غټ مقصد د پیښور بازار نه رش کمولو سره سره د افغانستان ګاډو ته لنډه لار ورکول دي. ما نوم ډاکټر داود افریدی دی چې وزیر صاحب په دا باندې اوس کوم دغه طرف کوم ګوډي سي او د خلکو د پرډر غټ سہولت جوړ شوی راي. بل ورځ زه په خپله ایتوزنه حیدرآباد لا چې دی په 20 منټ کې رسېدلی یم. نو 20 منټ کې رسېدل حیدرآباد لا بیا دغه روډ نه چې دلته سپیرسانګ روډ وسره دی، نو دا ډېر غټ اچیومنټ دی. زه معروف خان خیبر ضلع خیبر سره تعلق نوردرن بایپاس چې کوم دی دا فیډرل فاینانس یو پروګرام دی، یو وفاق سره تعلق دی او دغه وایي دا رینګ روډ چې کوم په دغه سیر تیرا شوی دو بل چې کوم وا بیا څه د مشکلات واجه نه یا د فنډز د واجه نه لیټ شوی و بابو د اوس کور راون شوی دی او امید لرو چې هغه به ډېر زر ته تختابیک پیری هغه به ډېر زر کمپلیټ شي. کمپلیټ کې دوسرا به څومره چې د ټریفک مسایل چې کوم دي په ښار کې نه دي هغه به وسره خشي. غاټ ګوډي چې کوم به د پیښور په ترو په دغرین روډ به تیرېدل افغانستان لا یا دغو ضلعو لا هغه به اوس په نوردرن بایپاس باندې تیریږي. ولته چې کومې کارخونې دي یعنی ترانسپورټیشن مواصلات ښه کول دا د الوکې په معیشت د الوکې په کوربوري هلچل باندې ډېر یو مثبت اثرات وي، نو دا خو موږ اپریشیټ کوو. د نادرن بایپاس مکمل کېدو سره به نه یوازې په پیښور ښار باندې د ټریفک بوج کم شي، بلکې د دې سره سره به دا روډ د خیبر، مومند او دغسې د باجوړ او نورو قبایلي ضلعو خلکو دپاره هم فایدهمند ثابت شي. محمود الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، پیښور.